حکومت د صحت کارت نه وروسته دوه کارډونه چې دي نور راویستل چې د هغې په تر باندې به تاسو ته 10,000 روپۍ چې دي دا ملویږي. د دې کارډ نوم دی روشن مستقبل کارډ یو کارډ دی او بل چې دی سهارا کارډ. دا دوه کارډونه چې دي د رجسټري د دې په تر باندې به تاسو ته 10,000 روپۍ چې دي دا ملویږي او دا به د هرې میاشتې په 5 تاریخ پس تاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ جمع کیږي. نو دا کارډونه به کومو کسانو ته ورکوي او د دې دا روپۍ به کومو کسانو ته ملویږي. نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو دپاره نو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسي او هغه د دې نه فایده اوچته کړي. نو دا کارډ چې دی دوه کارډونه دي په دې کې روشن مستقبل کارډ چې دی کم کسان چې یتیمانان دي دا د هغو لپاره دي. ستاسو په فیملی کې به څوک ستاسو په خاندان کې به څوک داسي چې هغه به یتیمي یا به ستاسو په محله کې څوک نو دا هغو له لازم جوړ کړئ ځکه که کم کسان دا ویډیو ګوري چې هغو ته ورورسي او هغه ځان له دا کارډ جوړ کړي. روشن مستقبل کارډ چې دی دا د یتیمانانو دپاره دی. بیا سهارا کارډ چې دی دا د کونډو دپاره دی. کومې زنانه چې کونډه نو دا د هغو لپاره دی چې هغه به ځان له دا کارډ جوړوي. نو کونډو او یتیمانانو ته به هره میاشت چې دی 10,000 روپۍ د خیبر پختونخواہ حکومت چې دی دا به ورکوي. نو دا پکار دی چې هغه به دې کې رجسټریشن وکړي. که کومو کسانو له طریقه نه ورځي نو به دې ویډیو کمنټس وکړئ. راتلونکي ویډیو چې دا هغه به موږ په رجسټریشن د دې وکړو. که کم کسان وایي چې په سهارا کارډ باندې وکړئ یا په روشن مستقبل وکړئ نو د دې طریقه چې دغه به ته وښیم خو دا ځای په ځای باندې کېږي. تاسو د دې رجسټریشن چې دی دا کولی شئ او د دې نه تاسو پیسې چې دی دا مو چتولی شئ. د هرې میاشتې په 5 تاریخ چې دی ستاسو په اکاونټ کې به 10,000 روپۍ چې دی دا به جمع کېږي.